یو خوا غریبۍ راټینګ کړی بل خوا ستا د ظلم څپېړې وخي نو څه وکړي غریب. مونږ خو چې دا حالات ولیده بالکل د رور کې غلطي نشته دی. که په دې رور کې غلطي وي اوس په ما ورته ویلی چې یاره تا کې غلطي ده. خو د دې مسله اهم مسله چې کوم ده په 3 لک روپۍ دې ویستلی دی پکې هغه مسله ورته پکې را جوړه ده. بل طرف ته د دې دا لاره چې کوم ده دا پکې خوړل کېږي. موږ ته خو دا په ظاهره پته وایي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي نو سپینه خو زما وینا ته سپینه خو زه په هر ځای کې ویم ما سره پیسې وي چې د ځمکو کې نورو خلکو له ورکړم نو که زما دغه وس کې دی که نه نو ماړو نه تاسو راویستی نه مې بل چاته څه ټلیفونونه کوله نه مې نور څه کول خو ځان له به مې پې کویې کړی و نو خلکو پسې وګرځېدم ستړی شوم نو تاسو مې راوغوښتی نو که دا صفا شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم موجود مجی سوات شموزو کې غر دی جی په غر کې بیا د غربت سره مخ او د غربت څپېړو وښلی یو شازلمی چا چې په خپل در غریبۍ کې انا او روپۍ راجمع کړو د خپل سر سوری کتلو ځان دی په دغه غر کې یو دشته واغېستله چې په دې کې به د خپلو بچو چت جوړ کم چې د دغه چت لاندې زما بچي محفوظي. خو د بدقسمتۍ نه د هغه سره یا پراپرټۍ والا او یا چا چې زیو نو هغې کې ورسره دوکه وشوله چې په هغې باندې هغه کور آباد کړی دی او په هغه کور کې بور کړی دی وی چې په نن سبا دور کې په دغه بور باندې 2.5-3 لک روپۍ د اوبو خرچه راځي. هغه وخت کې ما په 80,000 کړی دی. اوس ورته مالک وایي چې یاره دا ځای ستا نه دی ځای دې صفا کو چې د چا نه اخیستی نو وایي چې هغه پالج والی دی بچي شته هغې هم را سره لار نه کوي. کله تمانچه راوالي چې خودکشي کوم او کله چا پسې منډې وي چغې وایي ځکه چې سړی کله د غربت نه رابار شي او په انا او ټکه ټکه جمع کړي په هغې ځان له د چت سوری والي بیا پې داسې ورځ راشي یقینا که هغه زه یم او که بل نه به خودکشۍ طرف ته مایوسه کېږي ځکه یو ساده دی یو د غربت څپېړو وښلی بار بار به رنګونه کول زما د اواز اوچت کې ما خو ورته وي عدالت ته لاړ شه کیس وکړه خپل خو هغه وي چې ستړی شوم څوک مې اواز نه اوري ته راله راشه ما ځکه زما په درتلو د زړه ډاډه کېږي نو درله راځو د هغه سره به خبرې اترې کوو چې واقعه څه ده. السلام علیکم صدر صاحب څنګه خیر دی جی خیر دی مهرباني او جهان مننه. راځئ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر السلام علیکم. خیر دی ها دا هغه ځای دی او جی په کوم ځای چې لانجه ده او جی دا اوس ووایه اول ستاسو نامه څه ده؟ زما نوم عبدالوهاب دی جی. عبدالوهاب او جی دا په څه طریقه تا دا ځای اخیستی او څومره وخت مخکې دی اخیستی او لانجه څه ده؟ د دې خو به تقریبا کېږي 4-5 کاله به کېږي چې دا هغه اخیستی شپږو پورې خو اوس مسله داسې ده چې دا مونږ له څونه راکړی و دا اوس د هغې نه 3-4 فوټه دا دیوال شاته کول غواړي کوم چې دا کور مونږ رخ کړی دی صحیح ده او ستا نه راهله قرض پیسې بل یې ورکوه د ځان نه هم د سپي هډوکې رخ کړی کله ځان یو ته غورځو کله بل ته دلته دا کوهي باندې هم ډېره غټه خرچه راځي دا کوی اوس څنګه دا دیوال شاته کو په دې کې دا کوی راځي کنه شاته کو نو دا مخامخ خټ والا وای چې لکه تاسو زنګ پټیل اندې کړي دي زو لکه دومره ستړی شو مکنه زما دي په خودي قسم کما په دې کلی کې سپې سړې پرېخي هر سړی مې په جرګه کو وسره تزوی وې چې ته مسله دا ستا واریږي هو ته دې شی وکا چې دې خټ ته دیوال وکا دا خټ په دې سړی لډک کې دا درته چا زوی وي دا چانه چې مې دا زی اغسته هغه سړی په خپل پالج واله دي صحیح ده جی نو وسو هغه وای چې ته دا دیوال دا شاته کړه دې خرچ وکا د دې ځمکې چې کمی پیسې راځي ابدي کور والا لور کې صحیح مسله خو دې اسانه ده او دغه خټ په وای او دا دیوال بډک کې کم چې خټ تا کنه لري بډک کې خو دا خو ما په خپل مرزي نه دی کنه لسه بدمعاش خو نه یم چې ما بدمعشي کوله نو چرته به مې وډاګه د چاره ټینګه کړیو چې دې غره ته را ختم خو خپل نیستۍ مجبورۍ د لاسه را ختلې مکنه نو مسله دا ده چې لکه وس زما په چا وس رسیدې نو بلا خونو منتونه سنتونه می دونه وکړه چې هر سړی ته می وي په خپل د لاس قدم د خدای د پاره که زمانه څه غلطي شوي ما ته معافي وکړي بل دای مال د سې 45 فوټ را کړی دی دا ما د 45 فوټ نه کم نیولې دی ما پوره 45 فوټ د خپل قریبۍ د وجنه چې یو سړی راته لاس نه راچي د دې وجنه ما 45 فوټ پوره نه دی نیولې بیا هم پاغي کې مسله دا غوي دیوال شاته کا په دې دیوال چې کوم خرچه راځي کنه نو دا زو په یا خپل بچی کې دا تا ته سو کوی چې دا دیوال شاته کو د پیسې ورکا
دا خو راته د چا نه چې مې اغستې د غزوي راته دا خبره وکړه تاله چې چا درکړې نو دا غزوي هغه سړی په خپله پالج وهلی او جی چېرې د دې ځای پورې ستا حق شو او څونه وخت مخکې رې ته اغوستی و یاره کېږي به د څلورو نه واله شپږو کالو پورې به کېږي څلورو نه شپږو خو په دې کې لږ ټایم مې مو ته راشه صدر صاحب تا ته اوس دا خټ یادوي چې دا د دې ځای پورې ډک کا او جی او دا خټ درته یادوي په کم ټایم کې دا کتونکو دی وی بابا ته لږ شاته شه کیمرې مخې ته مره دی وی چې دا خټ راته یادوي دا تا تش کړی دا ما تش کړی دی او مالک درته سوي چې کوم ځای پورې دی ستا مالک په مصرانو ته ټلیفون کوو وی ما درته چې دا کومه نښه یخي ده زه خو یوازې یم پیاده به کور ته تلم راتلم زما ځای د دې ځای نه ډېر لرې دی چیله ډوډۍ له زه به تلم راتلم دوله به مې دا راوړل صحیح ده او هغې چا نه چې مې اغستی هغه به دې مصرانو ته ټلیفون کوو که نه یو سړی ما ملامته کوي د دغه مصرانو نه تپوس وکړي چې یاره دا ما په خپله مرضۍ کنلی که نه دا دې مالک ورته ویلي چې دا او جی او او جی او دا زمونږ لار ده او ما دې سړي ته سوال وکړو امین خان سپین دا ته مې ویلي ما دې قاسم سپین دا ته سوال وکړو هغه ما ته ووایي چې یاره ستا پې کور صحیح کېږي نو ته لار خیر دی مخې ته راواړوه ځکه چې هغه خواته د کمرې ځای خوري او ځای لږ دی نو تو ما د خپلې حساب درکړو ته د شی وکړه چې دا لار مخې ته راواړوه نو اوس هغه لاره ختمیږي پکې اوس تا ته څه وایي چې ته دا دیوال شاته کا څو فوټه دا تقریبا 3 فوټه درې څلور فوټه چې دا دیوال شاته کمه که نه نو د دې پیسې چې کمې جوړیږي ځکه چې دا ما بدل کړی دی د دې سړي سره دا زما و نو په ما ډېره زیاته قرضه راواوړې ده نو ما ته دا ځای ډېر و دا مې ترې واغستو نو ما پکې بیا دا ځګېره خپلې قرضې دپاره خرڅ کړو هغه ځای ښه جی تا چې چا نه اغستې هغه تاله تر د دې بریده پورې درکړی دی او په دې تا سره سسټام شتې او جی او ورسره سره ښه جی عدالت ته تللی تله ما سټام کړی دی خو هغه وراله پټوار ته مارک کو نو هلته بیا چې ماله مشورې خلکو راکولې وي دا به د هغه ځای نه حسابی او که په دې پټو کې د چا څه مسله راووته نه به بیا تا له هغه خفګان تا سره هغه سټام شتې ته سټام کې به تا ته لیکلي چې څومره ځای درکړی او که نه دې سټام کې 43 فوټ او 45 فوټ چوړی ده دا اوس تا 45 فوټ نیولې او جی او د 45 نه مې کم نیولې تقریبا 4-5 شپږ انچې مې کم نیولې شپږ انچې اسې که مونږ وګورو نو ما وختي دا خبره وکړه چې سړی د غربت څپې وړي او په سخته خوارۍ کې هغه ځان له انه ټکه او روپۍ جمع کړي او د خپلو بچو دپاره د چت سورې واخلي او په هغې کوشش کوي چې ودانې کم او بیا ورته داسې مسلې راشي نو د سټام مطابق چې دا سټام چا کړی دی نو که دا دیوال ورانیږي نو تاوان به دی مني که څنګه کاکا ځکه چې تا د پیسې اخیستې تا ورته بریتې ښودی نن خوار چغې وي اوس راته یو ګاونډي وي چې په روژه کې راپسې رامنډې والې چې ځان ولم خو غریبۍ یو خوا غریبۍ راټینګ کړی بل خوا ستا د ظلم څپېړې وخي نو څه وکړي غریب تا ورسره چې کوم سټام لیکلی دی نن دا دیوال خرچم به ته برداشت کې ځکه چې ته خو په هغه برید تا له پیسې درکړي هغه ځای ستا نه په روپو اخیستې د وخت مطابق چې تا څه ریټ کړی دا د سټام ورسره موجود دی خو بیا هم زه وایم که په دې چم ګاونډ کې داسې څه مشران نو دا خبره وله حل کوي که نی نه په دغه عدالتونو کې داسې د انصاف نارې شته خو انصاف چاته نه میلاویږي داسې یو دینداره کس د دې رور دا غږ او فریاد واورئ ته دا مسله حل کوي هسې نه موږ روزانه په میډیا ګورو چا د غربت د لاسې خودکشي کړي څوک د لوږې مري نو خو بیا هم مهنګایي د هسې نه سبا دا رورم دغه طرف ته لاړ شي صدر صاحب تاسو څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم بالکل شاهد خان زه تاسو چې راغلم دا من د جرګې د خوا نه راغلی یم امن جرګه چې کوم دی په هر ځای کې امن غواړي او موږ دا ویو چې یاره د یو مظلوم سره موږ همیشه ولاړ یو د ظلم خلاف موږ اوچت کړو موږ خو چې دا حالات ولیده بالکل د رور کې غلطي نشته دی که په د رور کې غلطي وي اوس په ما ورته ویلی چې یاره تا کې غلطي ده خو دا کوم مالک چې پې دا ځمکه خرڅه کړې ده کوم چې پالج والی د هغې زوی چې بارګین کاروبار چې کوي هغې ته موږ د شیشې په سکرین باندې دا خواست کوو چې بهی د دې غریب نه لږ لاس ورسره راکاږئ ځکه چې غریب دی یو طرف ته ځان پسې وسله راوالي بل طرف ته بچي در په در شي بل طرف ته د کور ګاونډ کې مسله ورته جوړه شوې ده ځکه چې دا رور باندې د دې دا کور چې کوم دی په بل چا ورکړی دی هغه سړی ورته وایي چې دا 3 فوټه دا ځای چې کوم دی هغې کې دننه یو 3 فوټ مسله نه ده
دا به ورله زه ورته دغې نه به وکړم د خپل امن د جرګې نه به ورته وکړم دا خرچه به زه ومنم خو 20-30 روپۍ به راځي خو د دې مسله اهم مسله چې کوم د 3 لک روپۍ د کوې ایستلې دی پکې هغه مسله ورته پکې را جوړه ده بل طرف ته د دې دا لاره چې کوم دا پکې خوړل کېږي موږ ته خو دا په ظاهره پته وایي سپینې مه وایه که ژوند کوي نو سپینه خو زما وینا ته سپینه خو زه په هر ځای کې وایم خو زمونږ د دې شاموزو د ټولو سپین ږیرو ته او د قوم مشرانو ته زه اپیل کوم چې زما نمبر هم ځان سره والی ما ورته ورکړی دی د امن د جرګې قیادت به پکې کوو موږ به پکې روغه راولو خو دې دپاره چې دې غریب دپاره سکون میلاو شي او د دې رور سره لانجه را نه شي چې دا لانجه پر ورورولۍ باندې ختمه شي ځکه چې اتفاق او ورورولۍ کې برکتي او په دې کې برکت اچو خو دې رور نه صرف دا زما دغه دی چې وروره تا چې ځمکه اخیسته تا خو بارګین په حساب شوې ده بانګش بارګین دی بانګش هغې کې دغه کړی دی شټام نه دی دا بارګیني خپله مسله کېږي نو دا خو هغه 2 نمبر کار دی و چې ګاډی ته په 2 لکه واله او دا د غلا وختو ادي ته کوه ادي به زه کوم ادي به بل کوه د بل د غر چې خو دا بارګین دی دغه چې پیسې دي کمپرم شي نو په دې موږ مزاحمت کوو او موږ د دې شاموزو مشران د قوم مشران د جرګې مشران د امن مشران او د تحفظ مشران او دې کې ډېر غټ خلک شته اول خو دا چې تاسو راوغواړئ او د الله په کور کې دا مسله ختمه شي نو الله به هم درنه خوشحاله شي او د الله رسول به هم درنه خوشحاله شي او د دې بابا سره مسله راغلی ده دا بابا چې ولاړ دی د دې سره د دې مسله هم راغلی ده دا بابا ورته وایي چې دا ځای خو به زه ورانوم دا خو به تا درتین دی د دې تاوان به ته ماله راکړې دې کې کوم کوی دی هغه به ته ماله وباسي بابا همداسې چل دی که نه دا تاوان خو په تا راځي ستا بچي در په در ته در په در ته ځان پسې کله تمانچه راوالي تمانچه چا مخ او سټ نه ګوري خو که په دې باندې سو شو نو دی قوم مشران به ذمواري ورځ په آخرت باندې او زما د ډیپټي کمیشنر ډي پی او صاحب د دې ډي سي صاحب د دې ای سي صاحب موجوده انتظامیه چې دا مسله ورته زر تر زره ختمه کوي نو دا د امن د جرګې سره به ستاسو یو انصافي مهرباني نامه دې څه عبدالوهاب دا شپږ کاله مخکې تا په څو اخیستی په دې غر کې دا جی ما په 200 روپۍ پوټ اخیستی و ټوټل دې 100 روپۍ لنډې کړي یاره تقریبا 15 لکه او 40,000 دي که 100 روپۍ راځي دا 1935 40,000 روپۍ تا ورکړي په دې غر کې ما په خیال ستا موضوع کې فرق دی ځکه چې پر رب یقینو که دلته مال خیراتی مراکې ما نه اخیستو صحیح دی په دې غر کې په دې دشتو کې دلته راتګ کاکا ډېر په ګرانه کې دلته په خپو راتګ خو ډېر ګران کار دی زه په خپل ګاډي خفه یم چې په ګاډي راتلم لاره ډېره خرابه وه خو بیا هم انسان بېوسه شي او مجبوره شي هلته ګوره که بیا هم انسان بېوسه شي مجبوره شي نو هغه د بچو د پاره او د خپل عزت د پاره هر ځای ته تګ منظوري په دغه دشت و بیابان کې یقینا د اوبو مشکلات خدای مګه دلته غم وشي نو د غم مشکلات ځکه دا ډېرې دشتې دي په غرونو کې کورونه آبادي دغه دې کې چې دا کم کوی شوی دی که نه نو لکه خدای شتي ما ته هلته ګاونډي دی هغه وایي زه به دله پیپ درکړم لکه که زما د کوی وس کې دی یا زما سره پیسې وي چې د ځمکو کې نورو خلکو له ورکړم نو که زما دغه وس کې دی که نه نو ما نه تاسو راویستی نه مې بل چا ته څه ټلیفونونه کوله نه مې نور څه کول خو ځان له به مې پې کوی کړی و نو زما د خپل کوی وس نه کېږي خدای شتي هغه مالداره دی او ښه برابر دی او الحمدلله الله دې ښه لري او ډېر دینداره خلک دی نو ما ته هغه سوال کوي چې ته به وګورې اوبه او بجلي به تاله زه درکړم دا به ته دا دواړه کاره ځان له نه کړې الله دې دلته بجلي هغو چې تر ډېر لرې نه په تار کې راویستې ده خو د هغې په هغه تار خو زما وس نه راځي چې ځان والم صحیح ده او بل دا خبره د دغې خټ ته زما آبادي رسي نو که زما وس کې دی ما پې ځان لینټر کړی وی او که ستاسو ته چېرته موقع میلاو شوه ما دا کور رخ کو نو تاسو به زما تماشه وکړئ زه په لرګو باندې ځانه تېوه کمره بندومه دا راته ووایه څه غوښتنه کې دا وخت خلک ګوري بس زه دا غوښتنه کوم چې دا یو غریب سړي د مرۍ نه نیوی کېږي او دا خو ما ډېر په قرضدار د یو نه راهلم بل یې ورکوم او د بل نه راهلم په دې نیټو وټو مې دا ځای اخیستی دی اوس هغه زما نه په دې طریقه باندې پساویږي نو که زه دا ځای چا ته پرېږدم په دې به زه صفا ونه شم خو که په دې باندې کېږي خیر دی زه به یې وبخم او که نه زما څوک مدد وکړي نو ډېر به ښه زه د دې اعلی افسرانو نه او د دې خپل کلي د مشرانو نه خواست ورته کوم چې لکه ماله دا ځای ما خو ډېرو خلکو پسې وګرځېدم ستړی شوم نو تاسو مې راوغوښتی نو که دا صفا شي بل دلته کې کوی زما وس نه رسي چې زه نه کوی وکم که څوک د ثواب په نیت پکې کوی راله کول غواړي ښه کړی مال خپل ګاونډیانو اوبه راکوي نمبر دی وایي په سکرین که څوک در سره رابطه کوي د مشکلاتو کې زما 0316 95 33 66 9 بیا ووایه 0316 95 33 66 9 کتونکو په غریب هر ټیم کې په هر دور کې او په هر ډګر
ظلم او سخت او تکلیفات ځکه چې غریب وي. بیا دغه کاکا تم زویم د هغه زوی ته هم دی وایي چې کاکا خپله پالج وښلی دی خبرې نشي کولی. د هغه بچي ته هم ویم چې د ورور له راشه د ده مرسته وکړه د دغې دیوال غم ورله وکړه هسې نه چې سبا دی راپاسي او خودکشي ونه کړي. واړه واړه بچي دي. بیا دغه ادارو ته هم ویم او دغه انتظامیې ته هم ویم کوم چې دلته د سوات انتظامیه ده چې د ورور سره ودرېږئ د علاقې مشرانو ته هم ویم هسې نه چې سبا یو ځوان د بېبسۍ نه غلطه لار اختیار کړي. د دې سره ما شهید خان شهیدلي اجازت راکړئ. د الله په امان.